بسم الله الرحمن الرحیم. زما پاکستانی ورونو، نن زه تاسو ته یو واقعه بیانوم. لکه دا یورپ ممالکونه نه دي، دا اقوام متحده شوه، دا د مسلمانان ملکونه راځي او لغړی لکه څنګه چې ترکي لغړه کړه، دا نور ملکونه لغړ کړه، څنګه چې اوس پاکستان کې دا په زوره پې IMF باندې او په دغه باندې پې قانونونه پاس کړي او چې یاره ته دا قانون پاس کړه موږ به تاله دا شرط منو، کنې قسمه قسمه په موږ باندې دغه کوي. لکه دا ترکي د دې طیب اردګان نه مخکې چې کوم حکومتونه راغلي وو، دو اقوام متحده ته به په مخه دا خبره کوله چې موږ په یورپ کې شامل کړي. نو دې یورپ ممالکونه اقوام متحده به ورته دا خبره کوله چې بهی ته خو مسلمان ملک یو، موږ خو یورپ کې یو، موږ خو آزاد خلک یو، آزاد قانون دی زموږ. نو ستاسو د مسلمانانو چې کومې د ښځو اسکارف دی، تا ول دا ختم که قانون پاس کړه، نو بیا به موږ ستا سره خبره کوو. نو په هغې ټیم کې د ترکي چې کوم صدر و یا وزیر اعظم و، نو هغه راغی په ترکي کې دا قانون پاس کړو چې په سرکاري ګورنمنټ چې کومې ادارې دي په دې کې به ښځې سکارف نه په سروي. نو څه ټیم پس بیا دغه دو لاړه چې یاره بهی زمونږ په هغې اپلیکیشن باندې څه دغه کېږي که نه، خبره مبره کېږي که نه. نو دو ورته بیا ووایي چې یاره موږ په دې یورپ کې تاسو څنګه چل کوئ، موږ شاملوئ که نه. هغه ورته وایي چې یاره بهی زمونږ د یورپ د انټرنیشنل کم چې د هغو د یهودو او د مسلمانانو نه علاوه چې کم مذاهبو د هغو انټرنیشنل د ښځو د کپړو دغه کلی چې داسې کپړې به دا اوندي. نو چې یاره زمونږ دا خو کټ شټه اوندي او کټ پینټ او دغه اوندي، او ستاسو خلک خو مسلمانان خو مکمل ځان پټوي، نو دې به څنګه دغه وي. نو ترکي ورته دا خبره وکړه چې موږ به د دې په باره کې هم یو قانون پاس کړو. نو ترکي را په ټیم کې صدر و یا وزیر اعظم و، هغه راغی او هغه دا قانون پاس کړو چې یاره څوک به اوږدې کپړې نه اوندي په ګورنمنټ ادارو کې، او تاسو به کټ کپړې اوندئ، کټ پینټ او کټ صرف د ښځو دپاره. نو بیا څه ټیم پس ترکي لاړه او اقوام متحده ته دا خبره وکړه چې بهی موږ خو هغه قانون هم پاس کړو، نو اوس څنګه چلی تاسو موږ شاملوئ که نه. نو هغه ورته ووایي چې یاره اوس خو دا کټ ده ورتلی، اوس خو موږ صرف ډېر زیات خلک لغړ ګرځي په یورپ کې، نو تاسو هم د دې شی وکړئ چې دا کپړې مپړې دغه کوي. نو ترکي ته بیا په هغه ټیم کې هغو دا سوچ وکړو چې یاره دا کسان خو موږ نه شاملوي دا یورپ او دا اقوام متحده چې کومه ده، نو دا خو زمونږ ته راسې ګپ لګوي او هسې لغړی درې مکمل یې لغړ کړو. دا پرې راته په اخره کې راته دا وایي چې یاره کپړې وباسه. نو بس ترکي ته بیا په قلاره شوه چې یاره بهی زمونږ د خپل ترکي خوښ دی خو یورپ کې نه شاملي وو. دغه شان پاکستان دی، د پاکستان زمونږ چې څونه پالیټیشن خلک دی، دو دوکه کوي را دوکه کوي، دو اوس وایي چې موږ عیسایان او یهودیان دوکه کوو. د پاکستان په پالیټیشن په ککرو کې زه دونه دا سوچ نه ینم چې دو دي هغو دوکه کړي، ځکه تاسو وګورئ دا ډېر نالایقه دي، دا غله دي، دا ډاکوان دي، دا ډېر بیمانه مخلوق دی، دا نشي دوکه کولی. هغو چې دو چېرته یهود او دغه نو دغه شان دا قانونونه به پاس کوي او موږ به لغړی. په اخره کې به ټول پاکستان لغړ شي چې هغو ته خبره خلاصه شي. والسلام.